تاسو ابو ته وایي چې شجاع لندن ته وغواړي. تا خبر وکړه خپلې مور سره؟ او خو مې زما خبرونه منله. که خپله خبره منلو دپاره د بس کوتک راواخیسته که نه نو لکه چې نرتوب د وکړو بچی او د بهر تو خو چرې سوچ مونه کي. شجاع پلیز ما د کور نه مو باسه. بھائی شجاع بھائی شجاع پلیز. دلته نو سو وشالته خپل مور سره اوسېږه. دلته نه روکه شو خپلې مور ته ووایه چې شجاع سره څه د کارون خزانه نه چې تا وساتي. وشوې شجاع دروازه کولو کې د خدای لپاره دروازه کولو کې زه به چېرته ځم په دې وخت. شجاع د خدای لپاره دروازه کولو کا دروازه زه به دا ټیپ چېرته ځمه. شجاع د خدای لپاره داسې مه کوه. شجاع زه به په دې نیمه شپه باندې چېرته ځمه. شجاع भाभी تاسو بار ولې ولاړ یو؟ تاسو جاړې ولې؟ شجاع څه شو په شجاع بای؟ خیر خو دې که نه؟ شجاع زه د کور وویستمه. څه؟ ولې وویستې؟ مازغې خراب شو څه؟ شجاع بای دروازه کولاو کې زه یم دروازه کولاو کې ګنې ماته به کما دروازه کولاو کې دروازه کولاو کا پریدا بابی پریدا ولې دې واپس راوسته؟ شرم پکار دی تاسو لا شرم پکار دی. تاسو ته پته ده چې تاسو څومره خراب حرکت کړی دی. خپلې ښځې سره څوک داسې سلوک کوي؟ تاسو بابي بار په روډ باندې ودروله. خبردار دا زما او د هیرا معامله ده. خبردار که تا خبر وکړه. دا د دې کور د عزت معامله ده. د کور انګور لور بار په روډ باندې ولاړه جړاګانې کوي د کور عزت هم خراب شي. ستاسو فضول خبرو اورېدو موډ کې نیم. د اخلاقیات په تاسو کې وو نو نن به دې داسې پریوتې حرکت نه کولو. ډېر بکواس مه کوه. په دې عزت ته دونه خوږ دی بوی زه د خپلې مور کره. شرم پکار دی تاسو لا شرم پکار دی. ته به ما ته ښې شرم خپل ورور ته به شرم ښې. نو زه به تا ته څه وښیم؟ کوم ورور ته چې دا احساس دی چې د ښه خاوند څه ذمهواري نو زه به هغه ورور ته څه وښیم؟ خپل دا بکواس دې بند کوو بوی زه د دې ځای نه. واده دې ورسره ولې کولو چې اوس وله داسې دیکې ورکوې نو واده دې ورسره ولې کولو؟ د واده نه پس وړې غټې جګړې کېږي خو د دې دا مطلب نه چې تاسو بابي د کوره بهر وشړئ. ته بندې دا خپل بکواس دې نه پس دې یو خبر وکړه که نه دا جبه به درنه روباسم. شجاع پرېږده دې. جنگ په څو شو بابي؟ په کومه خبره جګړه وشوه؟ خبردار دلته د یو لفظ هم د خولې نه ووته. بابي په څه خبره جګړه وشوه؟ ما ته ووایه. خوله دې پرانسته که نه همدا وخت به مې طلاق درکړي تاله. हमें तो खुदे लपारा दवाई मने के करे چې د کور نه نو باندې کنه دا ډیر غلط کیږي. خپل سبق ته خیال کوه. د مشرانو خبر مه کوه. ته څه خبرې تاروندر به داسې حرکت کړي یعنې زما شجاع داسې نه دی هغه چا سره داسې ناجیز نه کوي. دا وخت شجاع بھائی ډیر زیاتې کوي. هغه دا خیال چې په خلکو به روب واچي او خلک به ترې ویریږي. ته غلی شه وړوکي او وړوکي اوسه. هغه ستا مشر ورور دی چې څه کوي ښه به کوي. ځه دنده دې شابه هر څه کې دې کاري او ته هم باسه ځه خپل سبق وایه بېخموزه. شجاع خوشه شجاع داسې ته ولې کې دماغ مې خراب شو. زه خو به هېڅ هم پوه نه شوم. دې وخت دوی سره د خبرو کولو هېڅ فایده نشته. تاسو راځئ چې تاسو زه مور کره بوځم. او زه لیونی یم تاسو ټول ټیک یې. شجاع زه چېرته هم نه ځمه. ته دلته نشې اوسېدی. زما قصور څه دی؟ ښه خبرې چې څه قصور دې دی او په دې هم ښه پوهېږې چې دلته اوسېږې نو تاله څه کول دي. شجاع راځه بابي پوره ماله زمونږ اوازونه اوري تماشه جوړه شوه زمونږه. راځئ زه به ورسره بیا خبر وکړم. بابي ته راځه کامران زه به خبر وکړم که نه. تاسو راځئ اوس. روکه شه هیڅ فایده نشته د سره د خبرو کولو. راځه ما سره. بلال
बिलाला बच्चे बस का उदकीगा ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ಪದ ವರುಣ ಮರುಣ ಬಂದವ خامي ودقيقة كم بزالاش جيم لنا ها بليز بليز ಹೇ ಮತ್ का बस हेरा अम्मी हेरा सचलो शो बच्चे दावली जाडी दासी आहे शुजा चरता दे बच्चे चरता दे शुजा पापी से शिवी शुजा भाई वर्तो सवी लिसो कि जमा पी था चासुल जंदी वे प्रेने तमा बदतमीजी में कवा बिलाल आय एम सॉरी बाबी माने जैसे गिदल मा उकडल मा माफ के जजमा दासी संगत ले शेब दवा शेब भूली जाडी बेहतर दादाजी दाता पखपल तपोस की दाद ډیر خوکل شجاع اوس پشاین اله پخون پوشي چې د لور پسترګو کې اوخ کوینه ټول نختو بتوزي څنګه به تروریانوي سمونګن دي ازبینه روي ردا ټول غرور به اوس خوري دي شي زه خو په دې خبره نه پوهیږم چې دا شاین دومره بیوقفتیا ولي کوي ګوره ستا په لندن تلو باندې با ايش دا غي لور کوي مونږ ته څه فایده اهو کامران مینس کې راغی کله ناسته وی لکه د غش بسیده وی ته پرېږده کامران هغه خو ټول ستا پلار ته تللی دی بوستله هغه هم لاسان ته سړی وی خو ته خو زما زوی یې که نه نر بهادر هار نه منلو والا فکر مکو ته مورې ته ګوره یو ورځ به ته په خپل زوی باندې فخر کوې تا نه سما هم ته امیدو ته به زموږ قسمتونه بدلې بل څوک نه نه عمران نه کامران نه ستا پلار بس ته زموږ سره زه به خپل کوشش تر اخري ساه پورې کوم مورې بس یوه خبره مې یاده ساته چې ستا مستقبل دلته نه لندن کې دی لندن کې ستا د قسمت پیسې لندن کې دي اورېدلې مې دي چې هلته اونو کې پیسې راځوړن دي په خپله خبره ټینګ ودرېږه هارونه مني ته به په هر قیمت لندن ته ځې ګورې صحیح وینا کې ته مورې ما ته خپل ارمان په لندن کې پوره کېدل ښکاري انشاءالله انشاءالله تاسو ته ما ویلو کنه چې ابو سره خبرو کې تاسو خو تاسو راته صفه انکار وکړو اوس وګورئ څه وشو صرف ستاسو د انکار په وجه باندې ای بچی بس که ته اوس سبا به زه پخپله د اپا سره خبره وکړم چرم نه تاسو به اول ابو سره خبره کوئ کینې زما کور به تباه برباد شي دا څنګه مور یې تاسو ته د خپلې نیازبینې لور هم پروا نشته څه چلو شو پتا هیرا ستا پروا ده را سره ځکه خو دا هر څه کومه زه څه کوئ تاسو زما کور تباه کوئ تاسو بلال تا می سره خبر وکړه کنه ته دا پوهېږه کنه شجاع ډېر زیات غوسه دی ابا مالا طلاق راکړي امی اپی در دومره لګیا پلیز ومنئ بلال ته د مشرانو په خبرو کې مه راځه او ته ورشه شجاع ته صفا صفا ووایه ابو به دې هغه لندن ته هېڅ چیرې ونه غواړي که مالا طلاق هم راکړي او که چیرې شجاع ستا په وجه خپل ځان لندن ته رسول غواړي که نه نو ته په مونږ بوج نه یې در دې کی طلاق هیرا څه چلو شو پتا په هوښ شه هیرا नन दोमरा टेंशन कम चो रोटे हमरा नहीं रवा टेंशन की लोग कमजे की लगी
اسه به صدا دونه غټه پریشانی راغله. پریشانی بیاله او خرچه بیاله. نن د امي په دوايانو او په ټیسټونو 15,000 روپۍ ولګېدې. 15,000؟ د ګرانۍ په دې دور کې علاج کول ناممکن دي. ځینې خلکو د علاج نه پاتې دي. رورا آرامه ګټلې پیسې چرته خو بوزي. هغه ته خو بیماری هم داسو لګیده چې پغه به هر وخت پیسې لګي. دا څنګه خبرې کې؟ ولې حلال خوړلو والا ته بیماری نه لګي؟ لګي. او پته نشه ماته ساجي بشانته وهم کیږي. څه مطلب؟ د هرې بدې یو وخت وي چې انسان هغه انجوای کوي او بیا د هغې نه پس د بدې سزا شروع شي. ماته ښکاري چې د حرامو پیسو څخه اخري انجام کې دوه لدي. زه د ډېرو ورځو ستا دا په زول بکواس اورم. دا تاسو هر وخت د حلال او د حرامو د خبرې شروع کړي ها؟ د پیسو ګټلو مختلف طریقې وي. زه چې سم ګټم نو په خپل مهنت باندې ګټم. اسې به څوک هم چاله پیسې نه ورکوي پوه شوې؟ کاش چې تاسو د حلالو او د حرامو فرق کولی شوي نو نن به تاسو دا نه وي. ودې کتل څومره بدتمیزه او په سر وخته دا جینۍ. اوس خو د دې چرته نه چرته رشته کول پکار دي. ابو اسه هغې ټیک ویل چې څه ویل. ته همدا وې؟ دا هر څه خو زه ستاسو دپاره افسوس دی په تاسو. خوله دې پرانسته که نه؟ همدا وخت به مې طلاق درکړي تاله. او چې کله موږ دواړه بیا یو شو نو زموږ دا محبت په نور هم جوور. ښه خبرې چې څه قصور دی او په دې هم ښه پوهېږې چې دلته اوسېږې نو تاله څه کول دي؟ دا هم ستا خو کور دی او په دې کې اوسېدونکي ټول ستا دي. زه چېرته هم نه ځمه. ته دلته نشې اوسېدی. نو کشه ظاهره په دې وخت چرته روانه ده؟ هیرا بچی، هیرا، 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 چرته لاړه؟ هیرا، بلال، بلال، بلال. جی امي. بچی هیرا څه شو دنه نو دوا التوم نشته دي او په کور کې هم نشته. هغه خلاړه امي. څه کله ما خو څه کته چې گیټ نه بهر وته کې دې شي کور ته لیوي. ها زه ټیک ده ته ورشه تیار شي. خښو چې په خپل لاړ. हाँ څه سوچ دو کو شجاع اوس بس کې نوې نوې واده کړې شوي لور په کور کې کېنول اسانه ده څه؟ ستا دا خور څه ډېره زیاته کبرجنه ده. د هغې د مزغو هېڅ پته نه لګي. هغه هم داسې ده نیغې وخت سره داسې ده. ټیک ده بیا که نه مني بیا وکیل سره خبره کوم. ولی وکیل سره ولی هغه په لاس چې طلاق ولېږم که نه ایله به یې عقل ځای له راشي بیا به راځي معافي غوښتوله او زاري مینتون الله.
ګوره مورې کاری راله ستا انګور او ستا خورم ته اجازه نشته دلته راتلو زه وځه د دې ځای نه شجاع سما خبره خو واوره تاسو چې څنګه غواړئ هماغسې به کېږي هېڅ نه اورم زه روکېږه د دې ځای نه شجاع تا په تاسو شو بل لیونی شو څه وې دا ته څنګه خبرې کوي ها راځه تا نظر تا نه قربان بچې زه په تا پسې څومره خپم هیرا په خپله خبره ولاړه ده څنګه څه فیصله به کړي هسې نه ده راغلي ته د دې خبره وخوره لاړ شه هسې به څه ورته غوسه شوې دماغ خیشتلو ده راځه څه وشو ډېر پریشانه ښکارې او بس اسی زه په هیڅ پوه نه شوم یار د شپې شجاع بای هیرا د کوره بهر اوښکې وه ټول مالت والا خبرې کولی ما چې واورېدل نو بدم رامانو لګېدل افسوس هم رالی ګوره کامرانه که چېرې داسې کېږي که نه نو دا زموږ د رشتې دپاره ښه نه ده خبر یم زه نه پوهېږم چې په شجاع بای باندې څه شوي دي اسې شجاع بای خو هیرا سره په مینه واده کړی و خو کامرانه که چېرې ستاسو د کور همداسې حالات وي نو زما مور پلار به کله هم زما رشته تاسو له درنه کې خدای دپاره څه وکړه خبر یم ډېر کوشش مې وکړو چې هغوی پوه شي خو هو داسې څه وشو د هیرا قصور څه دی بدتمیزي کوي څه نه هیرا خو ډېره ښه ده نو بیا شجاع بای ولې ورسره جګړه کوي پته نشته تا ته هر څه پته ده بس صرف زمانه د پټولو کوشش کوي امی چې کله نه بیماره شوې ده هغې د زمانې علاوه بل څوک ښکاري نه ابو سره ټولو خپلو خپلوانو سره صرف زما د رشتې خبره کوي که هغې ته چېرته رشته میلاو شوه نو نه ستا واده به صرف ما سره کېږي ته صرف زما یې کامران دیلا ته به خپل ځان له جوب ګورې او د خپل کور ماحول به ټیک کې ګنې درته به هم ډېره ګرانه به شي شجاع راکه چې زه استری کوم هیڅ ضرورت نشته زه کولی شم شجاع پلیز داسې مه کوئ هر څه به ټیک شي څنګه به ټیک شي ستا پلار سره خبرو نه کړه ستا مور نو بیا به څنګه ټیک شي که امی ور سره خبره نه کوي نو زه به خبره وکړم تاسو بېشکه نږدې ما سره کښېنئ او خبرې واورئ زه به 2-3 ورځو کې په خپله ابو سره په فون خبرې وکړم او ستاسو خبره به ورسره وکړم ټیک ده بیا چې ته خبره کوې نو ډېره ښه ده خو شجاع پلیز آینده لپاره به ما سره داسې سلوک نه کړي پلیز زما د مینې دومره بې عزتي مه کوه ګوره زما هېڅ شوق نشته چې زه ستا بې عزته کړم بس ته ما مجبوره کړې شجاع ولې تاسو ما سره واده
صرف بهر تلو د پاره کړی دی. ته کښېنه. بالکل هم نه. ما هیڅکله هم تا سره د بهر تلو دپاره واده نه دی کړی. زه کوم مینه تا سره، خو ستا زما ضرورت هم دی او زما مجبوري هم ده. څنګه مجبوري؟ تر ننه پورې خو ما تا نه د هیڅ فرمایش نه دی کړی چې زه فلانې شي خورم یا د څه کپړې فرمایش مې کړي. نو بیا ولې؟ خو زه خو غواړم دا که نه، زما زړه غواړي چې زما ښځه ښکلې جامې واچوي، ښه خوراکونه وکړي، هغې سره د ژوند هر سهولت وي، هېڅ کمي هم نه وي. ځکه چې ته ما سره مینه وکړې، زما نه نفرت هم نه کوې، لکه څنګه چې زما مور زما د پلار نه کوي. خو شجاع، زما په نس خو ستاسو د مینې نه علاوه د هیڅ څیز اهمیت نشته. صرف مینه چې ده که نه، هغه د ژوند د خواهشاتو او ضرورتونه نشي پوره کولی. او چې خواهشات یې پوره نشي نو د هغې نه بیا ارمانونه جوړ شي. او په کم زړه کې چې نیمګړی ارمانونه وي، نه بیا هغه زړه خوشحاله پاتې کېدی شي، نه پای کې اوسېدونکي خلک. زه به ابو سره خبره وکړم. دا واخله. بلال بچي، زه د هیرا لپاره ډیره پریشان یم. ته لږ کوټې راته فون وکړه. ها امي هغه فون نه چوتې. یا الله خیر. زه خو ډیره فکر من یم هیرا لا. پته نشي زما بچی به څنګه وي. ته اوس لاړ شه هیرا دی کرا او د هغې خیریت معلوم کا. نه امي اوس نه، اوس په ما ناوخته دی، واپسې کې به ورشم. بچی زما زړه خو ډیر ګبراویږي، ډیره پریشانه یم. امي که تاسو سره دومره غم دی نو تاسو ابو ته ولې فون نه کوئ؟ ستا د ابو فون دی بلاله. هلو السلام علیکم. څنګه یې تاسو؟ ماشاءالله ډیر لوی عمر مو دی. اوس ما او بلال هم تاسو ذکر کوو. بس کله کله مې دا زړه خفه شي. سو شو نن تاسو د مایوسۍ خبرې ولې کوئ تاسو؟ خیر پرېږدې، دا راته ووایه چې زما هیرا او بلال څنګه دي؟ هیرا مې په دې زړه ډېره زیاته راورېږي. جی هغه بالکل ټیک ده، تاسو فکر مه کوئ. بالکل فکر خو به مې هله وې چې زما لور پردو کره تللی وې. سکینه اپا او سعادت رو
دا خو داسې وشو لکه چې د یو کور نه بل کور ته لاړه. تاسو ټیک وای. سعادت لالا جی او سکینه اپا ټول د هیرا سره ډیره زیاته مینه کوي. فون خو کټ شو. امی تاسو کومه خبر ولې پټوي؟ چې زه هغوی په دې خبرو پریشانه کول نه غواړم. اسې هغه په مسافره کې دی ولته بني آدم یوازې او یوازې بني آدم په مسافره کې ډیر خفه کیږي. بس الله دې وکړي چې زما لور په خیریت سره. زمونږ په زمانه کې خو به جنکو د سراړو خبرې نه کولی او بیا د خاوندانو په مخ کې خو باړو چا خبره نشو کولی. او د نن سبا توبه استغفار دومره غټ غټ جبې دی وسره بس ټټ 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 لګیا وړو چوپ کیږي نه. توبه استغفار. ترور خو ما خو د شجاع په مخ کې کلم خبرې نه دي کړې. دغه خو ځکه خو زستا صفتونه کوم چې زمونږ ډېره خدینه ده ستاسو په خوله کاړو جبه نشته دی. خو زه په دې د الله ډېره شکر گزار یم چې ته خپلې مور ته نه تلې. الله دې راته معافي وکړي. ستا مور خو د وړوکوالي نه دومره ګز ژبې وه چې مور له بې جواب ورکو پلار له بې جواب ورکو. او زما هی هی زما نه خو به دومره سوځېده چې هر وخت به یې زما د مور غوږونه ډکول بس ما سره به یې جنګوله. توبه استغفار. خو هسې ستا د پلار ډېر لوی زړه د بچی منې به کنې سړي داسې ښځې نه برداشت کوي. هغه ته نه شهزادګۍ جوړه کړې. واه منې به. خو ترور ما خو خپله مور کلم خوشحاله ونه لیده. هغه خوشحالېدو والا ښځه نه ده. هغه خو به د چا پلار خوشحاله کي. کنې هغې سره د څه کمي دي؟ دا د لندن دولت دا عیش عشرت دا خوراکونه خو هغه نه خوشحالېږي. ناشکره ده. یو خبره درته وکړم ته د خپل زړه نه دا خیال وباسه چې الله دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې نه کړي شجاع به بهر لاړ شو تا به پرېږدي. هغه تا نشي پرېښودی. زما د زوی ته ډېره زیاته خوښې. زه خو یې مور یم که نه ما ته هر وخت غومدا وایي چې ای مورې زه هیرا سره ډېره مینه کوم زه د هغې نه بغیر اډو پاتې کېدی نه شم. اوبه ګورې چې څنګه لاړ شي نو تا به هم ځان پسې روغواړي زر به دله ټیکټ رولیږي. شجاع ډېر زیات ښه دی ترور. خو پته نشته هغه एकदम بس غوسه شي او په دې زه بیخي نه پوهېږم. دا خو د دومره پریشانۍ خبره نه ده. د کور مشر دی که نه او نه اورېده د هغه عادت نه دي. بس خوږې خبرې ورسره کوه. ته چې خوږې خبرې کې داسې وګڼه چې هغه ستا شو بس حاجي حاجي ورته کوه. د هغه په ها کې حامله وه. خو زه خو د هغه یو خبره هم نه غورځوم. او همدغه خو ځکه خو هغه ته کور ته پرېښودي او ما ته پته ده چې ته زما ښکلې ښایسته شهزادګۍ لورې که نه ښکلې لورې. تاسو ماله څومره حوصله راکوئ که نه ترور. اوه دې ته اوس وګوره نو کوم به نه څه ته خو زما لورې زما شهزادګۍ زما خورزۍ زما ګورې. وګوره ثانیه چې څوک راغه په دې وخت یو خدا خلق هر وخت را رواني. جی السلام علیکم. څوک؟ وعلیکم السلام. زه سریا یم رشتو کولو والا. ستاسو گاونډۍ شمې را لېږلې ما ستا امي سره ملاوېږم شته. د هغې طبیعت ټیک نه دی. تاسو څوک دې را دي شي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه سریا یم شمې راستولې ما. ها ستا خو ما ډېر صفتونه اورېدلي دي. واشه ثانیې څه چای او بسکټ راوړه. دا د ستاسو لور د چا چې رشته کول دي؟ او زما هم دغه یوه لور ده او زه غواړم چې څوم نظر کیدی شي د دې چېرته په ښځې کې رشته وشي. ماشاءالله ستا لور خو ډېره ښایسته ده. بس ته بېغمه شه. هم د دې مطابق به رشته ګورم. اسې ما سره خو رشتې ډېرې دي خو دا راته وایي ستاسو څه ډیمانډ دی څنګه رشته مو پکار ده؟ زه ویم
بس چې مالدار وي ښه نوکري وي ښکلی الیک وي ښه خاندان وي تعلیم یافته وي زه کورې غریبانانو له خپله لور نه ورکومه او په داسې خلکو به زه څه کومه چې زما لور به مړه خېټه نشي ساتلی ته بېغمه شه داسې مالداره خلک به ورله وګورمه چې ټول عمر به خوشحاله آی ایم سوري دلته ستاسو کار نشي کېدی پلیز تاسو ورځئ پلیز سر یو چانس نو چانس پلیز ورځئ هیرا څه خبره ده سو زما مطلب دا دی چې ډېرې زیاتې خبرې مې اورېدلې دي ستا او د شجاع بای باره کې بس هیڅ تپوس مه کوه ثانیه کم خوبونه چې ما په سترګو کې ځان سره راوړي کم سوچونه چې ما په زړه کې کړي هغه ټول ورک شو ټول ارمانونه مې چوره چوره شو هو هیرا تا او شجاع بای خو یو بل سره ډېره زیاته مینه کوله پته نشته چې هغه مینه چرته روکه شوه اوس خو صرف د نوم رشته پاتې شوه ته خبرې هیرا ستا د خبرې اورېدو نه پس زما زړه یریږي زه او کامران نه شجاع او کامران د یو بل نه ډېر مختلف دي کامران ډېر ښه انسان دی او شجاع بای تمنا د ترور په مخ کې ګورې څه نه وې ولې ته د حالا نه یریږې څه دا تاسو دواړه دلته په پټه پټه څه خبرې کوي ترور ثانیه بس اومس راله او ښکاري راته وګوره خیال ساته چې د دې کور یوه خبره د دې کوره بار لاړه نشي پوه شوې او تا ته خو پته ده چې د دې مالي خلک مخکې زموږ دښمنان دي که د څه خبرې نه خبر شول نو به شرمېږو او ثانیې تم چې دلته راځي نو له خیال کوه تا ته دې مالي پته ده که نه چې څه ووري نو په چا پردې نه اچوي چې داسې څه کار ونه شي جی حالا زبا لاړه شم او ناوخته کېږي در باندې اوس لاړه شه شاهین اے شاهین تاسو دی خوراشه لکه دی خوراشه خبره وره ولې موږ خپل مالدار اورېرا ستا دوګ ته کې خور کړه د دې د پاره واته کړې وا چې هغه دی هغه له دکی ورکی او د کو نه بهر وباسي اے مونی زه خو د هغه جرأت ته حیرانه اپا داسې سوم نشری راځه تاسو کې خونه کنه څنګه خبره نه ده تا موږ نه دا خبره پټه کړې وه ستاسو خیال چې موږ ته به پته نه لګي ټول محلې ته د دې خبرې پته وه خو نه یو موږ ته پته نه وه موږ ته ولې ویله دا خو هره خبره زړه کې ساتي ته بالکل ټیک وې خورې تاسو کې خونه دا دروغ دي دا رښتیا دي وای ته به تاسو پر خپل خور پردې اچي زموږ رې سره چلته څه سلوک کیږي موږ د یو منټ نه خبرېږو وای دا غي سوکات دي چې زموږ مخې ته ودرېږي وای موږ مجبور یو خپل روړ د لاسه کدی د پاره د هر څه برداشت کو خا او یو خبره می وره چې دا موږ نشو برداشت کولای چې باغې د ظلمونه کیږي موږ غلي کینو هي زمګوري رسل وارث نه ده اوس خلا دا غي تر یعنی ژوند دی راځه مونږ چې د دې خور سره خلګي خبرې وکړو راځه اپا خبر خورې سما سدي دې د بار اخري سر معاف کې ما اس کلم مونږه نه معاف کوتا
نن به زه هغوی ته ښیم چې د سیره څو پخېږي. بالکل څه چل دی؟ زه به پخپله پوهېږم که بس نه. بس غلی کېنه. چپ چپ. ته لاړې هغوی دې پوه کړه او هغوی پوه شوه. اوس تاله د پوهېدلو هېڅ ضرورت نشته. اوس په موږ او هغوی به پوهیو. راځه اپا. ته ډېره راغلې هغې نه تپوس کولو موږ ورپسې لاړو. زموږ ورېره څه لاوارثه نه ده. وای السلام علیکم. وعلیکم تا خو د السلام. یوې شپې وینا کړې وه اوس راغې ته. یاره او کنه هغه افضل غریب طبیعت دومره خراب و زما خو د راتلو زړه نه کېدو. ځکه خو داسې ستړی ښکاري. ماماجي روټۍ دله راوړم. او بچي اوږې خو ډېر یم مخ لاس وینځم بیا به وخورم. هیرا هیرا وای بچې. ګوره مونږ خو ته د کور ته د انګور په شکل کې را لېږلې وې. ستا د خوشحالۍ دپاره خو مونږ دا د شپاړم قبول کړ او دې خلکو خو مونږ ته خپل اوقات وښولو. دلته د راتلو جرأت څه وکړه تاسو؟ اخواشه اپا دی راته د جرأت خبرې کوي. جرأت خو دی او د دې زوی راته وښولو. د شپې په تیارې کې زموږ لور له لیکې ورکې او د کوره یې بهر کا. واه واه څنګه بې شرمه او بې غیرته زوی دې پیدا کړی دی. د ټولو په مخ کې خپله ښځه بې عزته کا. د هیرا په شابانې که د سړو لاس نشته که نه نو هیڅ خبره نه لا تروریانې لا ژوندی دي. داسې بکواس کې ته مونږ بکواس نه کوو. ورشه د مالت والا نه تپوس وکړه. د چا په مخامخ چې ستا او ستا زوی زما ورېره د کور نه وویسته. خو تاسو کې څه شرم او غیرت و که نه او که نه د غیرت په پوله چېرته نه یې تلي. مونږ د دې کور وباسي مونږ جو خوله به در باندې وګورې وم. اخوشه لرې شه. شجاع دا هر څه رښتیا دي؟ وروره د ده نه څه تپوس کې ورشه په چم ګاونډ کې تپوس وکړه. ټوله کوڅه تې خبر ده یو ته تې نه خبر. انګور سره څوک داسې کوي ها هغه ټایم خو دې سینه ډبوله چې د لور په شان به ساتم. لور څوک د کوره داسې وباسي ها ډېر راغلی دي عزتداره. ها شجاع بې غیرته. ترور شجاع دروازه ولې نه کولاوئ؟ نه ستا د تروریانو د هغه لږه بې عزتي وکړه چې اوس دروازه کولو کي او لږ ډېر چې صفات وو نو هغې پلان پوره کړل. شاهین ته زما وړه خورې خو زه د مشر ورور په حیث په دواړه لاسه تا نه معافي غواړم. شاهین اوس چپ نشم پاتې کېدی. ته لاړه شه او هیرا هلته نه راوله ما له طلاق پکار دی.